أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة القصص آيات نمبر 14. الله أكبر كبيرا. الحمد لله على كل حال، الذي بنعمته تتم الصالحات. خوش قسمت سړی هغه چې الله پاک هغه زندگی ورکړي او بیا پکې ورله د نیکۍ توفیق ورکړي. حدیث شریف کې راځي چې بدبخته سړی هغه دی چې عمر یې ډېر او اعمال یې ناکاره دي، عملونه نیک نه او عمر ډېر جدي سي دنیا کې ذلیل شي. الله پاک چاله دلګي نیکي توفیق ورکړي، نو په شکر وباسي. والحمد لله. ځکه خبرې کنه دا قصه خو بیا کوم موسی عليه السلام ده کنه هو چې نن دې چټه په حال کې تاسو په سبقونو صاحب ده ما قاعده خپل به وو غیبت کړل کنه تسبیحات د سهار ماښام د چا پورو. جزاكم الله احسن الجزاء. الله جزاء خیر درکړي. ان شاء الله توقع زیات په خوشاله شي. تسبیحات خو پیژنئ کنه؟ سل پیره کلمه تمجید، سل پیره استغفار، سل پیره درود شریف. دا سهار کې تر ماسپښینه پورې په دې ټایم کې چې دلته څه ټایم میلاو شي دا پکې وي. او سلسل پیره دقه او درې واړه د مازدیګر نه واخله تر اوده کېدو پورې په دې ټایم کې ته څه ټایم موقع میلاو شي دا ووایي. د دې فضیلت هم تاسو ته معلوم دی چې دا کس به الله جل جلاله د قیامت پر ورځ د ذاکرینو په صف کې پاتې او ذاکرین تاسو ته معلوم دي الحمدلله که هر شي زمونږ نه که نه ذاکرین هغه کسان دي چې د هیڅ چا په باره کې دا نه دي راغلي په احادیثو کې چا دا ذکر نه دی کړی چې څوک به جنت ته ځي او خاندي به روژهدار به هم جنت ته ځي، حاجیان به هم جنت ته ځي او منځګزار به هم ځي او هر قسم نیک اعمال والا به جنت ته ځي، خو د خندا ذکر به کې ورسره
نه ده راغلی. د ذکر کوونکو ذاکرینو باره کې چې کله دوی جنت ته ځي نو دوی به خاندي او جنت ته به ځي، دومره به خوشحاله. او د دې یو خاص خصوصي خطاب دی د قیامت پر ورځ باندې. دوی له به یو جنډه جوړه کړي شي، جنډه. دا جنډې لاندې به دا ټول ذاکرین راجمع شي چې کوم ذکر کوي. کم سے کم د هغې مقدار موږ خو تاسو ته ویلی دی که نه، چې د دې تسبیحاتو پابندي کوي، نور به ورسره انشاءالله چې خپل هغې انشاءالله تپوس کوم. خو چې د دې پابندي کوي نو دوی له به د قیامت پر ورځ یو جنډه جوړه کړی شي او د دې جنډې لاندې به دا تمام ذاکرین بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي. نو دا کسان به الله د دوی په صف کې پاڅي. د قیامت پر ورځ باندې هېڅ یو عمل کوونکي ته دا نه دي ویلي چې دا هوښیار دی، خو عام اعلان به وشي چې عقلمن هوښیار پورته شي، هوښیار کسان ته پاڅي. مجموع کې لکه مثال په طور دلته اوس اواز وکړي څوک که نه چې دې کې هوښیار کسان پاڅي، د هر سړی به ځان ته ګوري که نه چې ما ته خلکو ته نیسي. قیامت پر ورځ به اعلان وشي چې هوښیار کسان پاڅي، خلک به حیران شي چې اوس هوښیار په دې کې څوک دي؟ پیغمبران دي که اولیاء دي که بزرګان دي که عالمان دي که حافظان دي که قاریان دي که انجینران دي که د دې دنیا په مهارت باندې پوه هوښیار څوک دي؟ بیا به دوباره تپوس وکړی شي د الله په دربار کې، عرض وکړی شي الله پاکه موږ نه پېژنو هوښیار نه څوک مقصد دی ستا، هوښیار څوک دي؟ الله جل جلاله د طرف نه پورته خبر وشي چې هوښیار هغه خلق دی، هغه کسان هوښیار دي چې هغه خپل ټایم نه دی ضایع کړی او هغو په ولاړه، په روانه، په ناسته، په ملاسته، په هر حال کې د الله ذکر کړی دی، هغه هوښیار دي. انشاءالله ذکر وکړو که نه 500 پیرې درود شریف چا چې اکثر ویلی دی، روزانه باقاعده پابندي دې اړو نه شي خو چې اکثر روزه کې ویلی. جزاکم الله احسن الجزا. 500 پیرې درود شریف دا درود شریف مې وي 500 پیرې کلمه تمجید. جزاکم الله احسن الجزا. دا کم سے کم مقدار تپوس کوم که چا زیات ویلی هغه هم لاس اوچت کړي، خو چې کم سے کم 500 پیرې چا ویلی، د دې نه کم والا یو پیر هم چا ویلی الله پاک دې هغه قبول کړي. او 500 پیرې استغفار ویلی. جزاکم الله. الله دې د دنیا د آخرت دواړه خوشحالۍ نه درکړي. دغه شانې زنانه هم خپل منځ کې ځان سره سوچ وکړي چې دا به مې ویلی دی که نه دی که نه یې ویلی کوم کسان نه پاتې شي یا تېر شي چې سهار به زمونږ د دې باقاعده دا زمونږ بنیاد دی. مونږ چې دې کې کومې نیکې خبرې مونږ ته کېدی شي هغې کې به مونږ امداد حاصلو په څه شي سره؟ په ذکر سره، د الله نه په دعا غوښتو سره او په ذکر سره چې الله زه خو نشم کولی، دې ذکر سره به زړه زمونږ پاکېږي، زړه به نوراني شي، زړه کې به الله خپل نور واچي، خپل محبت به واچي، د نیکیانو شوق به پیدا شي، د ګناه نه به نفرت پیدا شي. دا ټول کمال الله پاک په ذکر کې ښیي. او 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله ویلی دی. جزاکم الله. کم سے کم 2 رکو سبق روزانه قرآن پاک زیات چې هر څه ویلی لاس اوچت کړئ، کم سے کم 2 رکو. جزاکم الله. دې خبره باندې لږ تاکید کوم چې چا قرآن شریف ویلی دی او چې هغه خپل ځان ملامت نه کړي په دې خبره باندې، د هغه سترګې ونه شرمېږي چې زه 2 رکو ورځ نشم ویلی قرآن. پوهېږې که نه؟ ځان ملامته حقوق نه کړو چې زه څومره کمزوری یم، څومره بېوسه یم، دومره زه د الله بدې شم چې د الله کلام اکرمه رضی الله تعالی عنه به چې کله د الله کلام راواغېستو په ژړا به شو، هغه به ښکل کړ، سینې سره به یې لګاو، هذا کلام ربي، هذا کلام ربي. دا زما د الله خبرې دي، زما د الله خبرې دي او ما زه د دې نه محروم یم چې زه په ورځ کې خپل د الله خبرې کولاو که ما هغه وویم یا هغه واورم. نو الله دې موږ نه محرومه کوي. داسې وخت به هم راشي، داسې وخت به راشي چې دا قرآن به بیا موږ داسې راواړو که نه، په دې کې به دا قرآن دا لیکلي نه دا به دې الله اوچت کړي، هېڅ شی به دې قرآن کې ختم شي.
بیا به سړی ووایي ولې څه شی به ووایي ای به پکې دا خو د الله انعام دی چې موږ سره پروت دی 24 ګنټې پروت دی هر وخت کور کې پروت دی جومات کې پروت دی اوس زه دومره بدبخته شم چې زه ورځ کې 2 رکوع نشم ویلی د چا الله اوس د عهد دی چې روزانه به ویو انشاءالله باقاعده به ویو که نه که خیر انشاءالله الله دې موږ ته توفیق راکړي مدد به د الله نه غواړو چې الله ته موږ ته توفیق راکړي زه نشم کولی او زیاتو به دا مقدار ورو ورو زیاتو پکې خیر نور زموږ د غیبت او د دروغو د حسد تکبر او دغه شیانې د مانځه د پابندیانو د هغې چې کوم زموږ نه هېرې شي د وختن په وختن به دوباره موږ ته انشاءالله د هغې ذکر کېږي او بنیادي څیز چې دی ګران څیز هغه چې کوم د نه کولو دی د کولو خو موږ تاسو ته ویلو که نه ذکر او دعا بنیادي دي ذکر او دعا بنیادي دي قرآن هم په ذکر کې راځي او د نه کولو بنیادي څیز چې دی هغه غیبت دی ورور مسلمان ته زړه پاک ساتل چې غیبت ونه کړي بس د غیبت نه ځان ساتل خپل زړه بل مسلمان ته پاک ساتل دا بنیادي څیز دی 70% ګناهونو نه به موږ خلاص شو که زموږ زړه بل مسلمان ته پاک شو د حقوق العباد په باره کې چې کوم ګناهونه دي د هغې نه به الله زموږ حفاظت وکړي خو که زموږ زړه بل مسلمان ته څه شو پاک شو پاک په دې کې موږ د چا غیبت ونه کړو موږ چا سره حسد ونه کړو موږ د چا باندې ځان چت ښکاره نه کړو او چا ته سپک ونه کاته د چا بېعزتي ونه کړه چا ته بدرد ونه ویلي چا ته کنځل ونه کړو د چا مال ونه خوړو هغه موږ ته دروند ښکاره شو بل مسلمان موږ ته عزتمن ښکاره شو خپل ځان راته ذلیله ښکاره شو بلکې دا دعا غوښتل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اللهم اجعلني في عيني صغيرة اللهم إليك ربي فحببني وفي نفسي لك فذللني یا الله ما خپل ځان ته وړکې ښکاره کړي وړکې او په دې بل دعا کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا الله ما ته خپل محبت نصیب کړي او خپل ځان ته مې محبوب کړي او خپل ما ځان ته سپک ښکاره کړي سپک ذلیله مې ځان ته ښکاره کړي چې ما ته ځان ذلیله ښکاري نقصان دا دی چې ما ته ځان څنګه ښکاري اوچت ښکاري ځان راته غوره ښکاري ځان راته منځګزار ښکاري ځان راته بزرګ ښکاري ځان راته حاجي صاحب ښکاري ځان راته مولي صاحب ښکاري چې ځان راته ذلیله ښکاره شم کامیاب شم نو په دې کې بنیادي څیز دا دی چې زموږ زړه چاته بل مسلمان ته پاکي پاک هغه که زنانه یې او که نارینه دی خو موږ چاته په زړه کې بد نه راوړو او دا د جنتي کېدو اولنی صفت دی الله دې زموږ تاسو نصیب کړي ټایم به زموږ څه وي په باندې وي نو حضرت موسی علیه السلام باره کې خبره شروع وه موسی علیه السلام د ابتدا نه واله تر دې ځای پورې تر بلوغه پورې مور ته الله پاک واپس کړه اوس پرورش یې د مور په خوا کې کېږي فرعون او د هغه کور کې پرورش کېږي او پرې چې ورله ورکول نو هغه والا خپلې مور ورکول ځوان شو بلوغ ته ورسېد او د بلوغ نه وروسته بیا ښه تکړه والي ته ورسېد ولما بلغ کله چې دی بلوغ ته ورسېد بلغه چې ورسېد اشده ځان یې خپلې ته واستوى مضبوط شو آتیناه موږ وله ورکړه حکما حکمت وعلما او پوها وكذلك نجزي المحسنين او دغرنګي بدل ورکو موږ نیکانو ته مضبوطوالی ته ورسېده ځوانۍ ته ورسېده بیا مضبوط شو استوا اشد او استوا یعنی د مضبوطوالي په مضبوطوالي کې خپل قوت چې کوم مکمل قوت د ته ملاوي دا ته ورسېد مکمل طاقت چې ملاوي دا ته ورسېد د دې مختلفو زمانو سره مو تعلق دی او د مختلفو معاشرو سره تعلق دی
عام طور باندې علماء لیکلي دي چې د بلوغ نه والا تر 33 سال پورې 33 کالو پورې انسان ترقي کوي د په طاقت کې په پورته رواني ترقي کوي او 33 کاله باندې د خپل په طاقت کې چې څو تا انتها ته رسي هغه د ګروت په اډوکو په اعتبار سره کې د پټوي کې د دماغ کې د عقلي د سوچي یا د باندې د نوالي چتوالي دغه ځای ته دی ورسي په څو کالو کې 33 کالو کې 33 کالو کې چې د کوم ځای ته ورسي بس طاقت ته دی ودرېد د خپل طاقت او د قوت انتها ته دی ورسي بس د 33 نو اخلا تر 40 کالو پورې د پځه ولاړ دا طاقت ده چې څه دی دا پځه ولاړ او د 40 کالو په خپل په دمه انحطاط او زوال شروع کیږي به دروازه نه په خپل په دمه څه راځي زوال راځي په کته کې کمزوري کې نو د عمر د موسی عليه السلام پیغمبري الله جل جلاله د 40 کالو په عمر کې ورکه عموما کوم ورته لکه عيسى عليه السلام ته الله عموما الله جل جلاله نبوت 40 کالو په عمر کې زګه چې په دې کې استقامت په سړي کې راشي چې څه استقامت ول الله په ورکه ما هم 40 کالو پورې چلو شي ورکه شي د دې نه مخکې د تابع ګرځي جلد کې دا هر څه خپل حساب ده خو چې کوم استقامت دل الله ورکه نه دا انتها په 40 کالو ونشي دا د تجربه وشي ماهر وشي او د برداشت په دې پیدا شي صفت د برداشت اولنې صفت ده چې الله پاک پیغمبرانو ورکړي دا چې کله خپل قوت ته ورسېده الله پاک د نبوت نه مخکې ولا ما په ورکړي علم ولا هم ورکړي او حکمت ولا هم ورکړي دا الله جل جلاله خپل ورکړي دي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې مشرته ته تاسو یې دي باندې حیرت وته ولته عبادت کوي الله پاک چې څنګه وکړو دا د نبوت نه مخکې خبره لا وحی نه راغلی جبرئیل سره ملاقات نه شي نو پیغمبر الله جل جلاله د نبوت نه مخکې هم په ورکړي د حرام کارونو ګناه کارونو اکثر الله جل جلاله پیغمبر ساتلې دغه د مخکې نه د طبيعت او عقل په ورکړي چې دا کار حرام دی دا حلال دی دا جایز دی دا ناجایز دی دا خدي دا بد دی په دې باندې الله جل جلاله پیغمبر په ورکړي واستوى مضبوط شو آتيناهما ولورك حكما بها حكمة وعلما أو بها وكذلك نجزي المحسنين او دغرنگی بدل ورکو مونږه نیکانو ته سوچ دې کی الله جل جلاله چې د څه په ورکو نو باز کسان چې نیکانی او الله طرف ته رجوع الله جل جلاله د خپل طرف نه په ورکو دعا هم ده چې الله پاک د خپل علم نه علم راکړي د خپل حلم نه حلم راکړي هغه الله پاک فراست ورکړي بصیرت ورکړي د زړه په هر ورکړي عقل سلیم ولا ورکړي واکونی په دغه دوران کې چې الله پاک دا په هر ورکړي او د فرعون دا کارونه دا خبره ده د بدی شو حالانکه پرورش یالته ده اوسې ګرته کور یالته ده خو هغه مخکنه په الله پاک ورکړي ده د فرعون دا ظلمونه دا کارونه دا ټول دي شي دا سره نه لګي ما اکثر بدانا بحر ودخل المدينة لعب خارت على حين غفلة بوقت غفلت کی بوقت خوب کی غرمی بوقت دسیوت خار طرف تخلق وددی سوک نشتی حالتا یو کتا چه دو کسان دی اغا جنگ کی جنگ کی یو ٹکتی دی یو اسرائیلی دی یو د فرعون د قبیله نه دی یو موسی علیه السلام د قوم نه دی
یا موسی علیه السلام ته دغه وخت کې پته شته چې زه یم بن اسرائیلي یم یا نه یم یا نشته دغه خبره جدا ده خو دا کسان دوښي چې یو بن اسرائیلي دی یو د فرعون دی چونکې فرعونیانو ته دا نور چې دا غلامان ښکارېده نو په هغه باندې ظلم کوي او پیټه دی چې شی دی هغه ټولي هغه وړی شي دی وهي زیاتی پکې هغه سره منخته دی دا منخته دی دواړه جنګېږي دا بل پې ظلم کوي چې کله دوی دواړو د موسی علیه السلام ولیدلو دا کوم چې مظلوم و د موسی علیه السلام د قوم ده دا آواز وکړو موسی علیه السلام ته چې دا کسته دی مې وهي زما مدد وکړه موسی علیه السلام د هغه خواله لاړ ورته یې غلی شه مه کوه ظلم زیاتی دی ښه نه دی دا کار قلار شه منې کوو خو هغه منې کېده نه چې د ادب دپاره بعضې وخت کې وخت کوونکې تیزې خبرې کوي که نه څوک په څپېړه ووایي څه اپل کوي چې دواړه جدا شي وخت دپاره یې دله سوک راواچوه دغه کسلان چې ته لرې شه اپل شه کوي مقصد یې د هغه مړ کولو نه و خو جدا کولو مقصد لرې کول چې دا ظلم نه کوه هغه پیغمبري څوک وجو هغه مړ شو هم استاد الله پاک ژوندی لري یا هم د خدای عزیز شروع کیسه دی ولې ځکه موسی علیه السلام په خپله ویل چې زما د مرګ اراده په ده باندې نه وه څوک راواچو سړی مړ شو مړ شو خبره دغه ځای کې پناه پاتې شو د دې نه مخکې یو څو پیرې د فرعون په زړه کې دا خبر راغله د موسی علیه السلام په دې اوکار باندې پوه شوی دی نو د ده د قتل اراده ورته کړې ده خو هغه ښځې به باندې کوم اسیا چې معنا زموږ زوی دی ټکي دغه نشته نو اوس که چېرته د دې قتل پته فرعون ته ولګېده نو څه چل به یې هغې به پرېږدي نه پرېږدي دلته خو چې څوک یې مړ کړ هغه مړ شو او یو موسی علیه السلام پاتې شو یو د بن اسرائیلي پاتې شو نو بن اسرائیلي خو د دې ذکر نه کوو ځکه د هغې امداد یې وکړو که نه هغه یې د غلامۍ نه خلاص کړو نو هغه چاته حل وي نه وي او موسی علیه السلام په خپله حل نه وي خبره پټه وه که نه وه پته ولګېده سړی ورته د شی د قاتل معلوم نه دی چې چلې ګرځي خلک ګرځي قاتل په تلاش کې دي موسی علیه السلام هم په تقاضا د بشریت باندې وحشت پکې شته یعنې دا یاره ده چې زما ګرفتاري وشي زما پته ولګي خو اړو تفتیش کدونه چا تفتیشونه که ځانه جوتلي نه دي پوهېږې دواړه پناه ده هېڅ پته ونه لګېده د موسی علیه السلام سهار له بیا دی خو په زړه کې دا ټکه پروت دی سبا له بیا داسې ووته دغه ټایم دی بیا چې ګوري دغه بنده بیا لګیا دی بل چا سره نښتی دی دغه بن اسرائیلي چې دی پرون چې جنګ کوو نن بیا لګیا دی بل چا سره نښتی چې موسی علیه السلام یې ولید چې بیا یې چغې کړې چې فریاد یې شروع کړ چې ویې وهل خراب یې کړ هغه زما امداد وکړه نو اوس پته نه ګناه دې کې چاته ګناه دی چاته نه دی دا خبره په خپل ځای ده خو چونکې یو کس نن هم شر کوه او سبا بیا شر کوي نو زړه کې څه راځي چې شریک دی دی که ګناهګار دی دی ځکه که دی ګناهګار نه نو هر چا به ده سره ولې شر هلکه ښځه ده که نه کور کې وي ټول کور والا ما پورې نښتي دي مولي صاحب پسې لاړ شي ما تعویض وکړې چل دی ټول کور په ما پورې نښتی دی سقر دی او لیورونه دي او
یورانې دي او درورانې دي او خواښې ده او خاوند دی ټول به پورې نښتي دي نو څه پته لګي د دې خبرې نه تاسو غږ نشئ کولی دې خبرې نه څه پته لګي چې ارامېتوب چا کې دی دې کې په خپله دی چې دې پورې ټول کور نښتې ده خو پته په خپله ولګېده چې دې کې ارامېتوب دی پوهېږئ که یو کس یې خو چې سړی موږ چې کېدای شي چې د هغه ګناه نو چې ټول په خپله د دې خبرې اعتراف کوي چې ټول کور ما پورې نښتی دی نو ټول کور به دې شي هر سړی را سره شرط کوي مولوي صاحب رضی الله عنه هغه ته پته ولګېدې ښه دا خو تا مې چا څه کړي دي سبا به تا له تعویض کوم څه کړي دي څه کړي به ښځو باندې ډېر سم راځي که ته ورته داسې ووایې تا باندې چا څه کړي دي که نه بس مولوي صاحب ویل دي څه کړي دي چې څه شی کړي خدای خبر هغه ته چې هغه تا باندې چا څه کړي دي تعویض دله کوم انشاءالله ټول به جوړ کړو بلکل به هر سړی به درسره داسې وي چې لکه ژبه چې خلک خوله کې ساتي وي داسې خیال به دې ساتي تعویض باندې چې کیري بیري وکړو هغه به بند کوي چې کله هم تا ته څوک څه وایي که نه هغه ټایم کې دا تعویض راغله غاښونه منځ کې نیسه او په دې باندې زور کوئ خو چې څوک تا ته څه وایي چې دا تعویض به تا سره پروت دی قله باندې پټ به راخلي غاښونه کې به یې نیسي او خو چې هغه خبرې زیاتې ټول ته په دې باندې زور زیاته داسې وشي چې نو هغه چې کله خبرې شروع کړي دې ته خبره یاده شي که نه چې غاښونو منځ کې تعویض ونیو نو بیا دا خبرې کولی شي هغه ته خو مسله معلومه شوې وه چې ارامېتوب دې کې دی بل طرف چې یو کس به درې خبرې کړي چې دا غلی شي هلکه مولي صاحب ته الله دواړه جانه بختور کړي دغه تعویض یې کړی دی چې نو موسی علیه السلام اوس وایي چې ټایم ناوخته شو موسی علیه السلام وایي چې دغه د اشارې ته وایي دا کوم کس چې پرون اشاره کوي چې دی بیا فریاد کوي چې موسی علیه السلام ورته لرې آواز کوي چې بدبخته ارامېتوب ټول ستا دی ته شری او بیا هم ځي اراده یې دا ده د موسی علیه السلام چې د دې کس نه بیا خلاصوي خو قار دته شو او خلاصوي د دغه کس نه هغه ته لرې کوي یعنی امداد هم کوي دا خو لرې نه ورته قار هم شو چې ارامېتوب ستا دی شری ته یې ته هغه معلومه چې د موسی علیه السلام اوس ما پسې راځي پرونی خبر خو ته معلومه وه که معلومه وه چې دا اوس پرونی هغه وهله نن ما له څوک راواچوي هېڅ به راکښې نه جو هغه ځل خبره ټینګه نه کړه موسی وایي تا چېرته اراده کړله پرون دغه شړ په شانې زما کار خرابوي ختموي لکه څنګه چې پرون سړی وژلی داسې نن ما وژلي دا چې وویل خبره چل شو ښکاره شوه دغلته د خو ځانه جدا شو هغه سړی چې ډایرکټ لاړ فرعون ته یې وویل چې مسله غل معلوم شو قاتله معلوم شو څوک دی موسی دی الله اکبر ودخل المدينة داخل شخارت على حين غفلة فوقت غفلت کی غفلتنا مراد خوب دے من اهلها دکور اهل داغ کلینا فوجد پس بعلمند فيها پدیک رجلین وکسان یقتتلان چی جنگ کو هذا من شیعته دادد دندلنا وهذا من عدوه دادد دشمن دندلنا یعنی فرعون فاستغاثه الذي بس امداد اموختو آکس من شیعته چی دندلنا على الذي دهاکس خلاف من عدوه چی دشمنو دد فوكزه موسى پسکوه اغلر موسى علیہ السلام فقضى عليه پس هرمرشو قال موسى علیہ السلام هذا من عمل الشيطان داد شیطان کارو چې ما دې ملکو نه و چان زما د لاس نه زما د بدن نه داسې څوک راواچو چې هغه مړ شو
यानी د دې نسبت چاته کو د غلط د ګناه کار نسبت چاته کوي شیطان ته انه یقینا لا شیطان عدو دشمن دې مضل گمراه کوونکی دې مبین ښکارا ولما بلغ کله چې ورسید اشده ځان خپل ته واستوى او مضبوط شو آتيناه ما ورق موسى عليه السلام ته حكما حكمت وعلما او وكذلك نجزي المحسنين دغرقی مطلب ورکوم نیکانو ته او داخل شو خار ته په وخت د غفلت کې د کلیوالو فوجد فيها بس به مونږه پدې کې د سړی چې جنگ کو دا د ډلې نو دا د دشمن د ډلې نه پس امداد وختو د موسی عليه السلام نه هغه کس چې د ډلې نو على الذي دعا کس خلاف من عدوه چې دشمن دده فوكزه موسى فسكوه موسى غلرا فقضى عليه بس مرشوها قال موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان دا شيطان كارو انه يقينا دا شيطان عدو دشمن دا مضل گمراه كون كده مبين خكارا اللهم صل على محمد ونظرنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مولا کریم استقامت نصیب کړه الله کلام نه مونږ په دین باندې د عمل توفیق ترکه بدین نه مونږ ته الله الله زموږ رضا شي الله دا ټوټه ټوټه عمل په خپل دربار کې قبول کړي الله دا فرشتو مجلس جوړ کړي د دې په پاتې کې د بخښنې اعلان وکړي زموږ بخښنه وکړي مردگان بخښنه وکړي ژوندو ته هدایت وکړي چې هغه ژوند د حاجت الله ته پوره کړي کوم بیماران شفا ورکړي الله څوک قرضدار د قرضونو اخلاص کړي څوک به اولاد نه صالح نرینه اولاد ورکړي د چا اولاد د هغه لپاره د سترګو اخوال کړي د دنیا د آخرت د خیر او د خوشحالو ذریعہ وګرځي د چا کاروبار نه الله حلال کاروبار ورکړي څوک ګمراه الله دیندار کړي څوک به واده الله پاک هغه خسته جوړې تنظیم وکړي الله پاک کوم بالماضي او صحیح مزګزار جوړ کړي موږ صحیح تهجد گزار جوړ کړي موږ ذاکرین جوړ کړي شکر کوونکي جوړ کړي الله ستاسو عبادت کوونکي جوړ کړي زموږ په لکه د ایمان نور پیدا کړي جهنم د عذاب نه مو ساتي دنیا کې د رسوایانو د شرم نه د متازنو ساتي صلی الله علیه وسلم